یو بل سوال کړی دی د خلفای راشدینو د عمرونو په باره کې. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم نه 2 کاله کشر او بیا د نبی صلی الله علیه وسلم نه 2 کاله وروسته وفات شوی دی. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف یوړو نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه په اتفاق د صحابه باندې خلیفہ شو او بیا صدپا 2 کاله خلافت کړی. نو د 3 کالو په عمر باندې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی او ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم وفات شوی دی او عمر فاروق رضی الله عنه هغه تقریبا 9 کال خلافت کړی دی او په 3مه هجری کې عمر فاروق رضی الله عنه وفات شوی دی او داغه عمر هم تقریبا 3 کال او عثمان ذی النورین رضی الله عنه هغه 12 ورځې کم 12 کال خلافت کړی دی عمر فاروق رضی الله عنه نه وروسته او هغه په 15مه هجری کې وفات شوی دی. داغه عمر تقریبا 2 کال او علی رضی الله عنه هغه په 40مه هجری کې وفات شوی دی. داغه عمر هم تقریبا 3 کال. یو بل سوال کړی دی چې یو کس هر وخت قران کریم باندې لاس کړي او قسم کوي وعده کوي چې زه به بیا دا کار نکوم او هغه بیا هم هغه کار کوي. قسم چې دی نو هغه به د ضرورت په وخت کې یو سړی کوي چې یو سړی مجبور شي هغه وخت کې به قسم کوي. خو که یو سړی قسم وکړ او بیا تینا هغه کار په غلطۍ کې وشو نو امید دی چې الله معاف کی. او کچره دی قصدن داسې کوي او بار بار دی قسمونه کوي نو دی د الله د نوم توهین کوي، د الله د نوم به احترامي کوي. دا سړی عظیم مجرم دی د الله په نس باندې. او دویمه خبره توبه وباسي. نو توبه دې ته نه وایي چې بس په خلی باندې وایي توبه او یا غوګونو تلاسونه ویسي وایي توبه. نه، دا توبه نه ده. د توبې تعلق د زړه سره دی. یو استغفار دی، بخنه غوښتل نو هغه په جبه باندې، او یو توبه ده د توبې تعلق د زړه سره دی. ځکه توبه کې شرایط دي او هغه شرایط د زړه سره تعلق ساتي. یو شرط دا دی چې د کومه ګناه کړی نو پاغه باندې د پښیمانه وي. دویم دا چې د هغه ګناه فورا پریدي. او دریم دا چې د کلک عزم وکړي چې زه بیا دا ګناه نه کوم. دې ته ویل کېږي توبه. او دا د اخلاص توبه ده. که په اخلاص باندې یو سړی د یو ګناه نه توبه وباسي خو بیا هم د ناغه کار وشي، بیا هم چې توبه وباسي بیا مرته الله معاف کوي. که بیا ته نه وشي بیا هم توبه وباسي بیا هم الله معاف کوي. خو شرط دا دی چې توبه د اخلاص وي. او کنه صرف د خلی توبه نو هغه اوله توبه هم قبول نه ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو سوال کړی دی د ځمکې د حاصلاتو په اړه کې چې یو کس بل ته ځمکه ورکړي په نیمه باندې، نو بیا د هغې د زکات یعنی د عشر څه حکم دی؟ عشر چې دی هغه په زمیندار باندې دی. زمیندار به عشر ادا کوي. یو بل سوال کړی دی چې یو کتاب دی د منزل په نوم باندې، نو ما ته خو پته نشته چې هغې کې څه دی. نو که هغې کې چېرته د قرآن کریم سورتونه یا مثلا نور مبارک کلمې پکې، نو که په صحو او په غلطۍ کې لاړه نو بیا خو پروا نه کوي، خو قصدن به نه ځي د هغې سره، بلکې چې کله بیت الخلا ته ځي نو هغه به یو محفوظ ځای کې ږدي. او د بل سوال جواب دا دی چې یو بې اودسه تلاوت کول دی. بې اودسه تلاوت کول زبانن په یادو باندې چې کوم سورتونه سړی ته یاد وي نو هغه جایز دی. او یو بې اودسه قرآن کریم ته لاس وروړل نو دا منع دی. قرآن کریم کې الله فرمایي لا یمسه الا المطهرون،
د دې ډېر تفسیرونه دي. یو تفسیر دغه هم ده چې قران کریم ته به پاک خلق لاس وروړي، او د دې آیات په تفسیر کې تفسیر سراج المنیر او نور تفاسیر نقل کړي دي چې قران کریم ته چې څوک د جنابت په حالت کې وي نو هم لاس نشي وروړي، او چې څوک بیا اودسه نو هغه هم لاس نشي وروړي. روایتو کې دغه الفاظ راغلي دي لا یمسه الا طاهر، قران باندې مسکه مگر پاک سره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو سوال کړی دی چې یو کسان تیاری چې بار ملکونو ته هغه د پاوډرو یا د چرس سمګلینګو کې، نو دا پیسې حلال دي؟ یو خو دا د غنورو خلکو سره په ګناه کې شریک دی، دویم دا چې دا په دغه طریقه باندې پیسې ګټي، دا پیسې هم حرام دي. السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو سوال کړی دی چې یو کس په ویزه باندې یو ملک ته لاړ شي او د ویزه چې د کم کار د پاره وي د هغه کار نه کوي یا نه ملاويږي، د هغې په ځای باندې بل کار وکړي، نو دې کې شرعاً څه مشکل نشته دی. صرف دومره به چې د کم ملک ته ځي د هغه ملک د قانون خلاف ورزي به نور شریعت په دې کې څه ممانعت نه دی کړی، بلکې د چې جایز او حلال کاروبار کوي نو پیسې حلال دي. بل سوال کړی دی چې یو خاون خپل ښځې ته حرامه ګټه راوړي او دا ښځه ورته نصیحت هم کوي بار بار چې حرامه ګټه مه راوړه، خو هغه یې نه مني، نو دې صورت کې دا زنانه دا کوي شي؟ دا خو ډیره بهتره ده چې دا کومه خبره تاسو کوئ چې دغه زنانه خپل سونه خرڅه کی او هغه مثلا چاته په مضاربت باندې ورکی او حلال آمدنی دې زنانه ترازی، دا ډیره بهتره ده. یو بل سوال کړی دی چې یو الک تخپل نیا شو د ورکی، نو دغه الک د خپل یوی تر لور سره هم نکاح نشي کوي، ځکه چې هغه د دورې راځي رضاعي. البته که د دې ورورې بل ورورې هغه ته شودنې ورکړي او هغه د هرې تر لور سره چې نکاح کوي نو کوي شي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو سوال کړی دی وای زمون کور کې دا غټ میږي پیدا شوی دی، نو دې د پاره دوی اچول، نو دوی اچول جایز دي؟ دا حشرات چې کله ضرر رسي نو بیا دا غي مړ کول د دوا په ذریعہ باندې دا جایز دي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو سوال کړی دی چې یو امام جمع ورکی په جهري مانځ کې د 3 آیاتونه تقریبا تلاوت کی، بیا دا غي نه پس تلاوت د جاری ساتي نو غلط شي، بیا څوک فتح ورکی. اولا مسله دا ده چې که امام 3 آیاتونو پورې قرات کړی او بیا غلط شو نو بس بیا انتظار د چا فتح ته پکار نه ده، پکار دا ده چې هغه بس رکوع تخکته شي. خو بل فرض کچرته خکته نشو او د غلط شو چا فتح ورکړه نو دې کې د سجده سهوی څه خبره ده، دې کې سجده سهو نه لازمي، بلکې بعض خلک وایي چې منځ فاسدېږي. دا بې ځای خبرې دي دواړه، نه منځ فاسدېږي او نه سجده سهو لازمېږي. یو بل سوال کړی دی وای بعض خلک وایي چې د دروازې چې کومه درشل ده وای چې پاغي باندې کېنی وای ګنام ده او غریبی راځي، دا بې ځای خبرې دي.